هغه یقیني دي د ژوند پسې مرګ یقیني دي، دې کې شک نشته. خو د مرګ نه پس ژوندون دغه مسله کې ګډوډ دي. تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجب والخلف في شجب. متنبی ہوئی دا هر څو کې د خلکو اختلاف دی، خو په مرګ کې نشته. مرګي وي نه به مرګ کې به اختلاف دی چې مرګ د تانی قدر دی او روح ژوند دی، اکنه مرګ د روح او د تانی د دواړو دی. نو دا خو یقیني مونږ وینو چې د دنیا نه تل دي، او د دې تلو نه پس بیا څه حال له دو حالتونه دي. یو حالت ته برزخی ویل کی، دویم حالت ته اخروی یا قیامت ویل کی. برزخی جون د شرعیات په ایمانیات کی حساب ده. برزخی جون شته کاغی تا حیات فی القبر ہوئے کو حیات فی البرزخ توائی دشتی. قرآن پی گواہ دے اور رسول علیہ السلام ډیر پکلا کبانی تذکرہ هم کړی دا. ذکر ایمانیات باب کې د برزخ تذکرہ کوي، او د دې ذکر چې کوي زموږ د عقایدو کتابونه کې کوي کا حدیثو کی دی. دې تذکرہ کوي په عذاب القبر سره. دو ټکی دی، یو عذاب او دویم قبر سره. دغه نه چې پس د مرګ نه هر چاله خو عذاب نه دی. څوک بختور داسې دي چې هغه له خوشحالۍ دي، ادا الله رب العالمین دیدار دے، جنتونه دي، روحونه خوشاله دي، سیلونه کې په جنتونه کې خپل ځای دي. ناغه عذاب القبر نشو، هغه له تنعیم القبر شو. خو نو عام طور باندې د عقاید کتابونو کې ګوري که حدیثو کې د قبر نو اخلي، د عذاب نو اخلي. ځکه چې مراد سره تخویف دی، تخویف يرول. وما نرسل بالآیات الا تخویفا. پته نه لګي چې مخه دې سره روانه ده، اوس اړیا نو اوس احتیاط وکړه، اوس ځان هغې ته تیار کړه. دغه وجه نه عالمان وایي چې روغې جوړې نو یره زیاته ساته، چې مرګ دی او جو عذاب دی، مرګ دی جهنم دی، یره زیاته ساته. او چې کله مریض شي په خطرناک مرض کم ته چې فقها علما مرض الموت وي، نو سره د توبې او د استغفار نه او د ندم نخفیمان دیانا د الله پر رحمتونو زیات نظر ساته. وثوق یقین پر رحمتونو د الله چې زما په عذابولو، زما په دردولو الله رب العالمین ته هیڅ فایده نشته، ډېر بے پروا بادشاہ دی. گناهونه به زما ماته معاف کی، معاف دی کی. نبی ادا پکار دا. نو عذاب القبر نوم لدیو جنوی عذاب تنعیم نوی چې په تنعیم چرته اعتماد نکی، الله سپی باندې د کار کولو نسس شي، همیشه په خطر شه، همیشه په خطر شه. نو ځکه ول عنوان عذاب مقرر کړی، مراد چې نه یوازې عذاب نه دی، تنعیم هم نه دی پکې. احادیث هم دواړه پر راوړلي. دویم ټکی القبر ذکر کی، برزخ نه وي. ولی دا غي وجدا نه ده
چې تنعیم دی او که تعذیب خو په دې قبر کې دا چې ما تا جوړ کو دا قبر چې بندیانی جوړی دا قبر دنیا ده سلګه زکات یو کنه دنیا ده لز زرکات یو کنه دنیا ده دا پټرول سره وباسي د زرګونو کو فوټونو نه کته نه پېټونو ته لګېدل دي نو دا څوک ویلی شي دا چا ویلی دي چې دا پټرول د برزخ نه راځي دا دنیا نه ده دا پټرول برزخی دي یا دا تیل برزخی دي دا غرونو کې کانونه دي د سرو سپینو او د سکارو کولی کوټه کې په سوونو فوټونو کته زی روان دي رګ روان دي دا پسې روان دي دا پسې روان دي ا کوله ته نو باسي نو زه کوی دا کوله برزخی ده هغه چې ته دنیا وای نو دنیا ده نو برزخ لري چې دنیا ختم شو چې دنیا ده نو برزخ نشته چې برزخ ده نو دنیا نه ده نو قبر د باندیانو کنسته دی څلور 15 فوټه شپږ فوټه جو ډیر زیاتی کې نو 2 فوټه کا د باندې د قابت ورونګي وکنه چې څومره باندې وګدي د عمر یادین زیاتی وکنه نو بیا هم دنیا ده نو ته قران اخرت وي برزخ ته وي نو ته حدیث کې نو ته عام خلق وي ا دنیا ده نو موږ دنیا کې دی اوس پارو خو زمونږه د وس مناسب چې څومره پرده د لپاره کې دی شو نو هغه پرده ولا وکړه دا دنیا ده ګټه په کې شوې دنیا ده لړکی کې خو دنیا ده خاور په واچول دنیا ده او چې زمونږه د قبضې نه چې کوم فرایض په مونږ باندې شریعت خودلی ذمہواری ده مونږ پورا کړی او الله ته مسپارو روان شوتی اوس دا قبر کومګو ته قبر ویو خدا اوس دنیا نه ده اوس برزخ دا حالات بدل نو په دې بنا باندې ته قبر ویل شي چې ذات یینو زما ستاسو لاس جوړ دی برزخ دې په دې اعتبار چې څه پکېږي هغه زما ستاسو د علم نه بار دی هغه د الله ویلي یا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ویلي نو پاږي یقین ساتو چې دا صدا او دا بکیږي دا ذکر ما احادیث ټول په دې دال دي دا چې ذات او تقبر وي او دنیا دا او خور په واچوله زمونږ نه بار شو د قبضه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی حدیثونه بوایي چې دا قبر په درا تنگ شي دومره تنگ شي تختلفو اضلاعه چې زده پخته یو بل کې نه وځي تاسو نو مونږه تنګیدلی دلی زمکه چې راټولیږي خو ذات به یې نو کنه کین او تا څوکۍ کو ساتای نه خلق ہوتا دا نوی اسامانونو لګول دي جدید چیزونه چې دا کنټرول کی جدي کی څه کیږي اوازونه په کې څنګه کیږي مړې څنګه چغي واسي دا سخت او تکلیف څنګه راځي خبرو سره فرشتي څنګه کوي کې نه را کې نه یې څنګه د دې جنا امریکا کې په بند کوټه کې څه کیږي هغه ته په ریویو کې چې بل چیز سره لګولي روس کې کیږي غیري سره لاس وځيږي خبرې کوي غیري دا ټول کیږي ای دې کی او دلته ته دا ماشين حالاتو لګول ان زیو څنګه چې صفته نه لګول ان لګول شي زکه برزخ وې پر دیته نو و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون روان دي پرده د بیا پورته کېدو پورې چې بیا پورته شو بیا به یو بولینو بیا به حالات د سترګوي په دې معنا باندې برزخ پردې ته لیکي نو حالات ټول د پردې دي نو څه چې کېږي د قبر کې چې موږ ته قبر ویو او قبر جو دی
زموږ په یقین باندې دا ټول چې قرآن او حدیث ویلي دي صحیح دي یقیني دي او حق دي. نو د قبر راټولې ده پکې حق دي چې قبر پې راټول شي دومره چې پخته یو بل کې نه وځي، یا قبر ارد شي دومره ارد شي مد البصر چې د بنده نظر څومره لګي، د دغه مړ چې څومره نظر لګي په هغه عالم کې هغومره الله فرق کړي. د دې ځای نه هغه د شنګړۍ پورې چې پورته نور غار دی دا فضایي دي. نو دا شانته ده چې څومره نظر لګي دغه عمره ته د قبر ارد شي. نو هنګاره نه دي هغه دیوالونه دي هغه ګټې دي هغه قبرستانونه نړېدلي هم لیدلي دي سره د دغه نه چې دا ټول ګناهګارونه دي دا ټول نیکانونه دي. که ګناهګار دي نو عذابونه دي پې د فرشتو وول د جهنم د طرف او ته سوړه غور پې لګېدل د ده چغې روړي یسمعه کل شیء الا الثقلین هر څه اوري بې د انسانانو پیریان نه. نو په نړېدلو قبرونو کې مونږ ونله په هغه جوړو قبرونو کې مو وانه اورېده روړي چغې وانه اورېدي. دا هم دلیل دی په دې چې د دې قبر نه مراد نوم دا قبر دی چې مونږ په قبر یادو او دا قبر نه برزخ ته مراد دی هغه مقام چې الله دله مقرر کړی دی. دا شانته دا ارتېدی نیکانو له ایمان دی پې زموږ او سره ده نه چې قبر حقه دی هغې پورې په دیوال پورې بل قبر کنیستی کېږي هغه رد شوی نه دی. خوشحالۍ د جنتونو راځي هواګانې راځي نه دی ځنو بختورو له حورې راځي نه لیدې کېږي. نو که دغه قبر وای چې دغه قبر دی چې ما کنستی دا مراد دی تېنه نو هغه بیا ولې نه ویني هغه دنیا ده بیا ولې نه لیکي داسې نه ده. منګ په نظر دغه قبر دی او دغه دنیا ده خو د الله رب العالمین په حکم کې د الله په قانون کې دا اوس په بل شکل بدل شوی دی برزخي حالت دی. د دې حالت هغې پورې موږ ته معلوم دي چې قرآن عظیم یا حدیث مبارکو کې راغلي هغې به یقین ساتو. ارت هم دی تنګېږي فرشتي هم راځي کینی هم تپوسونه تینو کې هغه چغې روړي مو باسي په خوشحالۍ هم جواب ورکوي موزو له راځي روجو له راځي په قبر کې حج راځي کلمه طیبه راځي دا ټول راځي د ده طرفه جواب دهي هم کوي حفاظت هم کېږي. ده ته دا هم ویل کېږي نم که نومت العروس بې فکره اودشه خوشحاله خوشحاله اودشه نو خو مړ دی نو د کېده د کمراله د مړ څه وده کېدلي نه بل عالم دی چې په هغې کې ژوندی دی او تپوس کېږي نه. دې معنا باندې ورته عذاب القبر ویلي چې ما او تا دغه قبرینو او دغه وله سنبال کړی او دغه وله کنستی دی. عذابو ته په دې معنا باندې و چې همیشه ته نه خطره ساته. عام عنوان به ویلې کېږي سوال و جواب یا تنعیم و تعذیب د برزخ. دا وجه هم ده چې ډېر مړي داسې دي چې د هغو قبر په نصیب نه دی سیند کې ډوب شو دریاب کې ډوب شي دي مایو خوړل دي نو قبر چېرته دی نو دله ګنې تنعیم و تعذیب نشته بیا وله شته. یو بزرگ سره یو چا شپه راغله چې شپه سره راغی دا مسافر بزرگ نیک سړی و هغه بل هم نیک و خو د هغه نه کم نابلو ته شکایت وکړو چې اوبه ږدم او دا سره د شپې تهجد له ساعت تېرني هغه داسې ایښېدلي لکه اور بیا ورته لاس کولی نه شم. دې خبرې ته ډېر تنګ کړم ته معلومات وکړه دا خاوره معلومیږي چې کولال د قبر د حاتې نه راوړې خاوره ده او هغه سړی معذب دی نو د هغې د هغه عذاب هغه اثر په دې اوبو کې الله څرګندوي چې ته یې پرېږدي ځان پې پوه کړي دا ځکه یې ښیي
چې د کولال نه معلومات وکړو هغه معلومه شوه چې قبرستان سره نږدې خوشیزه او خاورې په خلکو باندې دو هم دا غځن راوړل روان خبر خو بیا روان شي او خاورې دا غځن راوړل هغه کوزه پرې کړ بلې کړ چې بیا نو بیا وبني شي دي نو دا عذاب کاغه مرغو خوړلې او پیډه په مرغې نشته کاغه لیوګانو خوړلې داغو کټو کې نو پیډه په لیوګانو نشته کاغه د لیوګانو د خوراک نه وسو د سماجی په شکل وتلې نو هم پیډه او ذاتې دي کار په کې ته پته نه لګي نو عالم ټول د ساختو نو پس برزخ ته چا بختور له خیر دی او چا بدبخت له به خیره دی په دې معنی ته قبر وی چې زما ستابانی فریضه د قبر ده ثم اماته فاقبره وجنی الله نو حکم د قبر کې دی خو دوی کوي دا قبر زما ستا کار ده ما ته ول جوړو اوس کم سختي کې میراث چې ویلې شوې دي نو هغه هم برزخ کې دي برزخ سره دا قبر چې الله بدل کړی دی زه ته ګورو نو څه شي نشته دا الله پر رب العالمین په قدرت کې هغه برزخ کې پردا سزا هم ده خوشالي هم ده دا اجمال لري د مسلې چې وی تفصیل حدیثونو کې راځي د دین پورته پکې ته غوتی مو وای دا یو مسله د بغاوت د تفریق د بیلتون ګرځېدلې ده په علماو د دیوبند کې د پاکستان قدرې په دې پر زور وړب شوي دي یو وی داسې دی تفسیر بولوي داسې تفسیر ساوي دا منکر دی بولوي دا مثبت دی په دې اړم شوي دي څوک پتري وي او څوک ورته ربړي وي پتري چې څه شی نشته دی د دې نه پس او دا پتریان دي اسوک جو هر طرف ته زیارتي وې دا رابړیان دي هر طرف ته راکایي دا پر زور جوړي یو فائدې چاته خيږي مبتدیین ته مشرکین ته بریلیان ته شیعو ته روافض ته مضبوطیږي سات په سات باندې ادیو بندیان سات په سات باندې رکیږي په نوم دی نور روح زموږ ډیویژن کې بریلیان نه چا پیژنده نشيګان دومره زیات شو چې په باندې کې کوزه کې بره کې